الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نن د مختلف سورتونو نا آیاتونه داغی تشریح تاسو په مخ کې اقدم او د دې ټولو خبرو تعلق د ابتلا او آزمائش او د امتحان سره دی. نن به په دې خبره کوو. بنیادی طور باندې الله تعالی د دې ټولو کائناتو خالق هم دی، پیدا کړي، مالک هم دی، واکمن دی، اختیارمند دی. داغه اختیار داغه واک دا څوک چیلنج کولی نشي، څوک ته تپوس نشي کولی، چاته د تپوس حق نشته. خدای او د مالک معنا دا ده، د رب معنا دا ده چې هغه به ساورني، داغه اقتدار داغه قوت به پار چا د پاسه هغه به چاته جوابده نه وي، چاته به جوابده مطلب دا دی چې څوک د هغه نه دا ته چې دا دې ولې وکړو، ته به ما مطمئن که، ته به ما پوه که دا دې ولې. لکه موږ د کشرانو نه تپوس کوو، پلار د بچو نه تپوس کوي، خاوند د ښځې نه تپوس کوي، مشر د کشر نه تپوس کوي، استاد د شاګرد نه تپوس کوي، حاکم د محکوم نه تپوس کوي چې دا دې ولې داسې وکړو. خو رب دې ته وایي چې د هغه نه څوک تپوس نشي کولی، چې څوک ته تپوس کولی شي او هغه ځان جواب ته مجبوره ګڼي چې زه خو به اوس جواب ورکوم. نو یو خو د ځان د پوهولو دپاره تپوس دی، نه خو د الله تعالی نه خلک تپوس کوي چې په دې مسله م پوه که دا حرام دي که حلال دي، دا ټیک دي که غلط دي، دا څنګه وکړو دا څنګه ونه کړو. دا تپوس خو پکار دی، دا تپوس خو د پیغمبر نه م کېږي. مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس کړی دی، مسلمانانو د الله تعالی نه دا تپوسونه کړي دي. ويسألونك عن الجبال ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى، یتیمانانو سره څه وکړو، خرچه څنګه وکړو، څه خرچ کړو. دا غرونه چې دا دومره غټ غټ غرونه دي په قیامت کې به د دې سره څه کېږي. دا د ځان د پوهولو دپاره تپوس دا انسان دا حق لري او پکار ده چې دا تپوس وکړي. چې خدای پاک نه تپوس نه کوي، پیغمبر نه تپوس نه کوي، د پوهه خلکو نه تپوس نه کوي، نو چا نه به تپوس کوي؟ بل چاته خو د دین پته نشته. خو داسې تپوس چې دا دې ولې وکړو، دا دې ولې وکړو، نو دا تپوس بنده نشي کولی. مونږ خو د پیغمبر نه هم نشو کولی، حالانکه پیغمبر نه الله تعالی کوي، ځکه چې پیغمبر هم د خدای بنده دی، عبده و رسوله. مونږ خو کلمه کې دا وایو، په کلمه شهادت کې دا وایو چې واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده دی. موږ د محمد صلی الله علیه وسلم نه تپوس نشو کولی چې دا دې ولې داسې وکړو، دا دې ولې حرام کړو، دا دې ولې حلال کړو، دا دې ولې وکړو، دا دې ولې ونه کړو. ځکه چې موږ نه دی پیغمبر کړی، په موږ باندې د پیغمبر حیثیت د پاسه دی، موږ په پیغمبر باندې ایمان دی. ایمان او تپوس دا دواړه نه جمع کېږي. موږ علماو هم موږ ته لار ښیي، امامان مونږ ته لار ښیي، پیغمبران هم مونږ ته لار ښیي. نو فرق څه شو بیا؟ او فرق دا دی چې پیغمبر درته لار ښیي، نو پیغمبر پسې به پټو سترګو به ځې،
دا به نه وایي چې غرق به مې کي، دا به نه وایي چې کندې ته به مې واچي، چې کندې ته یې واچولې هم ټیک کار یې وکړو او ته هم کامیاب شې. هغه کندې ته واچولې که سر دې پرې که در نه، که په چا خرڅ کړې او که جیل ته لاړې او که مرګ له لاړې، خو د پیغمبر په لار روان وي نو ته کامیاب یې، ناکام نه. هلته ناکامي نشته، هلته به په پټو سترګو ځې په پیغمبر. ایمان مطلب دا دی چې په پټو سترګو په پیغمبر پسې ځې. په غړېدلو سترګو مطلب دا دی چې ښه ته خو ما ته وایې چې داسې ده او لار خو داسې ده، داسې به پیغمبر ته نه وایې چې دې په کومه لار روانوي په هغه لاره به ځې. د پیغمبر نه علاوه نور خلک هم خلکو ته لارې ښیي، علما هم لارې ښیي. دا 1400 کاله چې تېر شو د خلکو د مسلمانۍ د اوسه پورې چې زده کړې ده، نو دا خو د خپلو استادانو نه زده کړې ده، خپلو علماو نه زده کړې ده. عالم هم درته لار ښیي، خو د عالم پسې به ځې نو په غړېدلو سترګو به ځې. فرق یې دا دی، په عالم باندې به ستا ایمان نه وي. که یو سړی داسې چې زما خو په دې فلان کې مولوي صاحب باندې ایمان دی، یاره زه خو بس نور په ده مې ایمان دی بس که هر څه چې نه، داسې به نه وی. هغه پسې به په غړېدلو سترګو ځې. دا به منې چې کېدی شي دی خطا هم شي، کېدی شي دی خطا شي، او که خطا شي بیا به زه نه منم. دا ضروري نه دی ته به په هره خبره پوهېږې، خو زړه کې به دا وي چې د پیغمبر او د یو عالم په منځ کې دا فرق دی چې پیغمبر چې دی هغه چې کوم طرف ته بوتلی نو ټیک ده، او عالم پسې چې ځې نو په غړېدلو سترګو به ځې، په غړېدلو سترګو چې کېدی شي دی ما خطا کړي، بل عالم ته به م غوږ کېږدي، بل عالم ته به م غوږ کېږدي. دا خبره پکې بنیادي علما چې دي دا لار جوړونکي نه دي، پیغمبر لار جوړوي هم. پیغمبر ته شارع وایي، شارع معنا دا ده چې شریعت او قانون جوړوي. جوړول خو د خدای کار دی، خو الله تعالی پیغمبر له دا اختیار ورکړی چې تم جوړوه. تم یحرم علیهم الخبائث یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. د پیغمبر هم دا کار دی چې پاک سیزونه په خلکو ته حلالوي او حرام او ګنده سیزونه خلکو ته حراموي. دا تفصیل مې د دې دپاره وکړې تا ته دا پته ولګي د خدای او د پیغمبر په منځ کې فرق دی، او د پیغمبر او د عالم په منځ کې هم فرق دی. او په دې موضوع به انشاءالله چې ژوند یو وخت نو بیا به خبرې کوو. دا یو وخت خبره نه ده، بیا به پې خبره کېږي، په مختلفو پهلوګانو به خبره کېږي. خو ما دلته دا خبره کوله چې الله تعالی نه تپوس نه کېږي. الله تعالی ساورن دی، ساورن چې ورته وایي، مقتدر اعلی دی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. دا الله نه تپوس نشي کېدی، الله چاته جوابدeh نه دی. نو الله تعالی مالک دی، واکمن دی، واکدار دی، مطلق مالک دی، مالک مطلق. د هغه په ملکیت کې شک نشته، د هغه په ملکیت کې د چا سره شرکت نشته، څوک سره شریک نه دی په کائناتو په ملکیت کې. ما په یو درس کې دا خبره کوله چې دا خلک چې وایي د خدای پاک په توحید باندې دلیلونه پکار دي. نو یو دلیل ما دا ووی په درس کې، قرآن درس کې، ما ورته چې دا ټول کائنات کې دا ځمکه، دا دنیا، دا اسمان دی، دا نور که څه مونږ ډینو، دا انور خو وینو، دا سپوږمۍ خو وینو، دا ستوري خو وینو، دا ځمکه خو وینو، دا موسمونه خو وینو، دا غرونه او سمندرونه او دریابونه خو وینو. ما ورته چې د خدای پاک نه علاوه تاسو ته داسې څوک معلوم دی چې هغه دعوه کړي چې د انور زما دی؟ دا څوک شته چې هغه داسې دعوه کړي؟ د خدای نه علاوه داسې څوک شته چې هغه دا دعوه کړي چې د اسمان زما دی؟ د خدای نه علاوه داسې څوک شته چې هغه داسې دعوه کړي چې د ستوري زما دي؟ د خدای نه علاوه داسې څوک شته چې هغه دا دعوه کړي چې ټوله ځمکه زما ده؟ یاره یو سړی به د امریکې دعوه وکړي، ټرمپ به د امریکې دعوه وکړي، بل څوک به د پاکستان دعوه وکړي، بل به د هندوستان. خو داسې څوک تا ته معلوم دی چې هغه د ټولې ځمکې دعوه وکړي چې ټوله ځمکه زما ده؟ نشته څوک. چې نشته نو الله تعالی یې دعوه کړې ده، او د الله تعالی د دعوې په مقابله کې بل څوک نشته. نو چې ته یو ځای ته ورشې، یو ګاډی ولاړ یو سړی 100 کسان داسې راوړي او یو سړی وایي دا ګاډی زما دی، او ته وایې نه مړه په دا ټوله دنیا کې یو ته چې ته وایې چې ته دعوه کې دا خو ستا نه دی، دا خو زما دی. نه به تا ته څه وایي؟ وایي ته خو پاګل یې، زه ته یم زما دی، خو بس زما دی که نه. نو د دې ټولو کائناتو دعوه لرونکی الله تعالی دی، او وایي زما دي. دا بل داسې دعوه لرونکی مونږ ته نه په تاریخ کې معلوم دی، نه راته په دې موجوده ژوند کې معلوم دی. په داسې خلکو کې راته نه دی معلوم چې په دې موجوده زمانه کې داسې څوک چې هغه وایي دا ټوله دنیا زما ده او دا زما په حکم چلیږي، دا ما پیدا کړې ده، دا به زه روانومه. الله تعالی د دې انسانانو دعوه هم کوي، دا انسانان زما بندګان دي. دا فرعون ما غرق کړو،
په دې زمانه کې څوک سړی مړ کړي که نه کمزوری سړی هم چې مړ کړي دعوه وایي نه ما خو نه دی وژلی بله ورځ زما دوستان دي ملګري دي د هغوی علاقه کې یو واقعه وشو نو ښه په رڼا ورځ باندې د پولیسو په مخ کې سړی د پولیسو په ګاډي کې ویشتو او وایي هغه پولیسو ته وایي ما خو نه دی وژلی زه خبر هم نه یم زه خو هلته ځان له په دوکان کې ناست یم تاسو ګیر کړل دنیا ورته ګوري چې سړی وژلی دی ما وایي زه خو ته نه یم خبر وایي ما خو نه دی کړی نو انسان کارم کوي بیا وایي ما نه دی کړی خدای پاک وایي دا قوم فرعون او فرعون سره د دې ټولو فوجونو ما ډوب کړو وایي دا سمودیان دا عادیان دا د لوط علیه السلام قوم دا د شعیب علیه السلام قوم دا د صالح علیه السلام قوم دا د هود علیه السلام قوم وایي دا ما غرق ما ډوب کړو څوک مې په ځمکه کې وردن نه کړو په چا مې طوفانونه راوستل په چا مې د اسمان نه چغه راویسته په چا مې زلزله راوسته فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها الله په تباہی نازله کړه د ګناهونو په وجه ځمکه په برابر کړه ولا يخاف عقباها او د انجام نه وینه یریږم وې دا ما کړی فرعون وې ما ډوب کړو فرعون خو د خدای دعوه کړې و خدای پاک وې ما ډوب کړ وې ما په سمندر کې غرق و زه خو د چا پروا نه ساتم داسې څوک ته معلوم دی چې دومره لوی د افغانستان چا تباه کړ دا عراق او شام چا تباه کړ دا فلسطین چا تباه کړ ویلې وایي چې موږ تباه کړ وایي نه نه چې موږ خو دلته روغله راغلي یو موږ خو دلته صحیح کارونه کوو وایي دا خلک جګړې ونه کړي او موږ وایي دلته روغه وشي او چې دا ملک امن راشي وایي دا مال بهرحال الله تعالی مالک دی الله تعالی دنیا ته انسانانو ته په دماغو کې دا خبره ورشي چې ګوره زه رب یم زه مالک یم ما نه څوک تپوس نشي کولی زما اختیار دی په دې کائناتو کې به زما اختیار چلیږي نو الله تعالی د انسانان پیدا کړو نور مخلوقات هم پیدا کړي دي خبره ډېره اوږدوم نه مختلفې پهلوګان دي پکې انسانان دی داسې پیدا کړي دي له اختیار ورکړو اختیار یې وله ورکړو او هغه اختیار معنا دا ده چې ځکه چې ازمایش یې پې کوو ازمیښت چې په چا کې امتحان چې په چا کې پرچه چې چاله په لاس کې ورکوې هغه له به اختیار ورکوې اختیار یې نه ورکوې او پرچه دې وله په لاس کې ورکړ نو بس ته وایې چې نه پرچم دې ولر کوم او لیکل به هم نه کوي یا پرچم دې ولر کوم او دا به لیکي او دا به نه لیکي نو دې ته امتحان نه وایي نو الله تعالی د انسانانو له ازادي ورکړه قرآن مجید دا خبره بار بار کړې ده دې صورتونو کې وایي ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده که ستا د رب خوښه وی نو دا ټول خلک به څنګه چې انسانان پیدا کړي دي همداسې به ټول مسلمانان پیدا کړي دي یا لکه خو چې دوه سترګې او یو پوز او خوله او دوه لاسونه هر چاله ورکړي نو همداسې به هر سړی مسلمان هم پیدا کړی وی لیکن هر سړی مسلمان پیدا نه کړو د مسلماني ورته خپلې خوښې ته ور واچوله چې ستا خوښه د مسلمان فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ستا ته خوښه د مسلمان شه که خوښه نه مسلمانېږه دی ولې ورکړه ولا یزالون مختلفین دا ټول خلق به همیشه اختلاف کوي او قیامت پورې به دا اختلاف موجود دی دا اول نه دا اختلاف روان دی ابتدا کې د آدم علیه السلام نه واله تر د نوح علیه السلام نه لږ مخکې زمانې پورې دا څومره پیړۍ چې تېرې شوي دي دا په اسلام باندې وې دغه وخت کفر نه و دا ټول مؤمنانو دا ټول مسلمان دغه وخت کفر چا نه پېژندو دا کفر ډېر سوونه څونه بوده کاله څو پیړۍ بعد راغلی دی دې مطلب دا دی چې اصل کې دا کپړه پاکه وه دا جامه اصل کې پاکه وه دا ځمکه هم پاکه وه دا زنګ او دا خیري او دا مرداري پې وروستو راغلې ده دا کفر چې دی دا مرداري ده دا کفر زنګ دی دا کفر چې دی دا میل کوچیل دا زنګ دی دا مرداري ده دا خاورې خځلې دي دا اول کې نه وي دا کپړه چې ته اول وارې دوکاندار نه نو دا پاکې دی باندې دوړې هم نه دي باندې خیرې هم نه دا وروستو چې ته واغوندې خیرې پې را پیدا شي نو خیره رستنی شی دی نو کفر رستنی شی دی کفر په دې د ځمکه د کفر سره اصل کې بلده نه ده ځکه دا قرآن موږ ته بار بار وایي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وایي ګوره دا ځمکه الله تعالی چې پیدا کړې ده نو دا یې سمه پیدا کړې ده دا یې صالحه پیدا کړې ده دا یې روغه پیدا کړې ده دا د انسان چې په کوم فطرت پیدا کړی دی څنګه چې انسان په کوم فطرت پیدا دی فطرت الله التي فطر الناس علیها نو د انسان فطرت هم دا دی چې که د استاد غلط نه و د پلار او مور غلط نه و د ماحول غلط نه و د معاشره غلطه نه وه نو دی به ټیک مسلمان دی به د مسلمانۍ په تفصیلاتو خو به د خدای او د پیغمبر نه بغیر نه پوهېږي هغه ضرورت دی ورته خو یو به بنیادي طور د ده په ذهن کې به د اسلام خبره ټیک کینی دا د اسلام خبره چې په مزغو کې نه کینی دا ولې
پیدایشي ته ورده مسلمانی خدا د اسلام خبره چې په مزغو کې نه کینی دا ولې نه کینی دا ځکه چې پلار او مور غلطي دا ځکه چې استادان غلطي دا ځکه چې معاشره غلطي دا ځکه چې په کوم ځای کې چې دی اوسېږي دا غځای ماحول او دا غځای خبرې غلطي نو دی دا غلطي خبرې دا ورنه که دغه ماحول غلط نه وی نو د بیا کفر نه زده کو دی بیا پیدایشي مسلمان وي او د اسلام خبره کړي د په ذهن کې به هیڅ سوال نه پیدا کړي په باره کې هیڅ سوال به نه پیدا کړي دا د مکې د خلکو چې دا بار بار د اسلام باندې د اعتراضونه او سوالونه او ډېر د سوالونه بعد راغلي دا ولې دا سوالونه ولې را پیدا شو دا نن زمانه کې دا سوالونه ولې را پیدا کېږي دا نن دومره سوالونه را پیدا کېږي چې ته به حیران شې دا زموږ خلک څومره تپوسونه کوي د ورځې به چې د ورځې سوالونه چې زه راجمع کړم نو زه به تا ته څه ووایم چې څومره سوالونه زموږ د ورځې خلک کوي دا ولې کوي ځکه چې موږ ته پته ده چې دا ماحول کې بیماري ده په دې ماحول کې دا فضا نه ده دا ګرد دا هوا دا اکسیجن دا هوا چې دا ګردالو ده دا دې کې د بیمارۍ جراثیم دي نو دا د بیمارۍ جراثیم چې دې مزغو ته ننوځي نو فورا سوال شو یاره جي دا خبره څنګه ده یاره جي دا خبره هلته خو مې دا واورېده هلته خو هغه بل دا وي هلته خو دا چل شو دا ولې داسې وشو نو دا ګند دی دا شرک دا کفر دا ګند دی اولنی د دې ځمکې سره بنیادي شی اسلام نو دا د دې بنیادي فکر دی د دې ځمکې بنیادي فطرت چې دی هغه داسې د انسان فطرت د مسلمانۍ دی بیا الله تعالی ورته ازادي ورکړې چې چونکې دا ماحول کې به څوک څه وایي څوک به څه کوي څوک به څه کوي ته به هم کله کله ګډې وډې خبرې زده کوې نو بس تا امتحان دی چې ته ګورې چې هلکه هغه ځای نه سبق دی استاد ته سبق هم ویلی دی او ریډیو او ټي وي درته ټپې هم ویلي دي اوس پیپر دی په لاس کې دی نو که د استاد نه دې زده کړي هغه پکې لیکي او که دغه ټي وي نه دې زده کړي دی هغه پکې لیکي داسې مونږ کتلي دي مونږ پیپر یې ګورو پکې ټپې هم لیکلي پکې ټپې هم لیکلي نو ټپې ورته استاد ویلي دا په کلاس کې ورته ویلي چېرته نه دي په کلاس کې ورته نه ویلي دا ورته د بار ماحول دا ټپې ویلي دا اکو بکو چې ورته په پیپر کې لیکي دا ورته د بهر دا ورته استاد نه دی ویلي استاد خو ورته سبق ویلی دی پلار هم ورته نه دی ویلي پلار ورته سبق ویلی دی خو د ماحول ورته دا ګډ وډو خبرې کړي دی دا لکه دا ګډې وډې وایي دا هغه بنیادي خبرې دي نو الله تعالی دوه کارونه وکړه یو دا چې انسان ته دا ووایي چې ته مې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړی ورې په دې ځان پوه کړه د دې هر یو شي د پیدایش مقصد شته ستا د پیدایش مقصد هم شته چې بندګي ده دویم دا چې د بندګۍ دپاره ما آزاد پرېښولی دا در باندې داسې نه کومه چې که ته نه کوې نو ته نشې کولی دروغ ویم دا ژبه یې وله داسې پیدا کړې ده چې دا دروغ هم ویلی شي کنځل هم کولی شي الزام هم لګولی شي بهتان هم لګولی شي او رښتیا هم ویلی شي دا تلاوت هم کولی شي او ګان هم ویلی شي دا دماغ یې وله داسې پیدا کړي دي او دا کائنات هم داسې پیدا کړي دي چې دې کائناتو ته ګورو نو یو چې ورته ګوري نو یاره دې کې خو هېڅ هم نشته د خدای پاک خو اعوذ بالله ډو په نظر نه راځي ما ته یو ځل دا سوال چا وکړو وایي دا خدای پاک خو په نظر نه راځي نو څنګه موږ دا ومنو چې د دې کائناتو هغه مالک دی نو ما ورته وایي چې چېرته دې ګاډی داسې لیدلی دی چې د هغې مالک په نظر نه راځي او تاله ولاړ دي هلته په یو شر ځای کې وایي او داسې مې لیدلی نو مې ورځه قبضه پرې کوه که نه مالک خو یې په نظر نه راځي بس ګاډی دی چابي پکې وهه او بوځه وایي نه کېدی شي مالک بې چېرته وي نو مې په نظر خو نه راځي وایي ضروري خو نه ده چې مالک دلته چې ته به پټ ناست یې چېرته نو مې بد دغه چل دی یو سړی چې یو ځای ته ورشي یاره جي یو کور دی داسې چې وګورو ته دروازه هم کلاو ده چې هم ته وګوره هېڅوک هم پکې نشته یاره کډه ورته نه وروړم ځکه چې دې خو مالک نشته ښکاري نه پکې څوک چې ښکاري نه نو ورځې به پې دا به ستا عقل مني چې هلکه چې مالک ښکاري نه نو بس ورځه پې ډېر څیزونه داسې په دلته اودس کوه هلته به د کونډۍ ته یو کوټ ځوړند دی او ستا هسې خوښ شو او یاره چې دې وکتل څوک شته نه چې شته نه یاره دا به د مایي نو ځکه چې د بل چا خو نه دی څوک خو شته نه نو څوک خو شته نه نو ورځې به پې دلته به د ماښام د مانځه نه مخکې به راشي دلته جومات ته دلته به ودرېږي هلته مصله خو خالي ده مصله خالي ده هلته مقتدیان هم نشته یاره د ما خو امامتي تړه کېږي زه راځم او دې جومات کې امام کېږم ځکه څوک شته نه نو مصله خالي ده نه جي شته د دې کائناتو رب شته د دې کائناتو خالق شته د دې کائناتو مالک شته تا له په نظر نه راځي دا جدا خبره ده هغې به ځان له څه حکمتونه وي نو دا رب هغه تا ته وایي چې ګوره ما بندګۍ له پیدا کړی او ما دله ازادي درکړې ده بس خوښه دې خپله ده دام کوه دام کولی شي او دا داسې نه چې نه شي کولی زمونږ ځینې خلک وایي یاره جي دا فلانکی کار خو کېږي نو چې کېږي نو تاسو ولې وایئ چې دا مه کوه نو زه ورته یم کنځل کېږي که نه کېږي وایي کېږي نو زه یم دروغ ویلی کېږي که نه ویلی کېږي وایي ویلی کېږي زه یم سړی وژلی کېږي که نه وایي او ډز پې کېږي نو څه مطلب دی چې ډز پې کېږي نو وله
چې کنځل کولی شي نو کوه، چې دروغ ویلی شي نو وایه، ځکه به هغه شی بند دي چې ته نه شي کولی. دا مې د دومره خبرې دپاره دا خبره دې له راوسته چې الله تعالی ته پیدا کړی بندګۍ لی او د بندګۍ لپاره څه شرط و؟ ازادي. نو تا له ازادي درکړه، اوس ته وایې چې یاره زه ازاد م یم. وګوره ورته دروغ مې وویل، ویسم نشته، نه اسمان نه کاڼي را پرېوتو، نه تندر را پرېوتو، نه زلزله راله، نه چاړه شوم، هېڅ چل مو نه شو. په دې چل باندې یو سړی زړور شي، وایي زه مړی شم نشته. الله تعالی ورته وایي چې ګوره داسې چل دی چې دا دنیا کې چې ته ما پیدا کړی نو دا ستا په لاس کې ما یو پیپر درکړی، ستا په لاس کې یو پرچه ده. زمونږ د خلکو دا یو فکر دی، دا نننۍ نکته راته بنیادي دام ویم، زمونږ د خلکو دا یو فکر دی چې ازمایش څه ته وایي، ازمیښت څه ته وایي، امتحان. یاره جي فلان کې سړی نه دی، په ډېر ازمایش کې دی، خبرې بیمار دی، پاسېدی نه شي. یاره جي غریب په ازمایش کې دی، نو بس په امتحان کې دی، الله تعالی امتحان دی. او ته چې دا روغ روغ ګرځې دا یېغ نیغ، نه نه جي دا ته هېڅوک هم دا نه وایي چې په تا امتحان دی. لکه په تا خو م امتحان دی، خو دی د دې نه دی خبر چې په ما م امتحان دی. دی وایي امتحان په هغه چا دی چې څوک بیمار دی، امتحان په هغه چا دی چې چا سره پیسې نشته، امتحان په هغه چا دی چې د چا روزګار نشته، امتحان په هغه چا دی چې د چا سره نعمتونه کم دي یا د هغه د طبیعت او د هغه د مزاج مطابق هغه ته هغه نعمتونه نه دي میلاو چې کم دی غواړي. دله دا خیال دی چې دا یو امتحان جوړ په ما په ده باندې دی. او دا چې کوم روغ ګرځي، دا چې کوم ښه خوشحاله ګرځي، هغه ته هېڅ چا دا ونه وایي چې د خدای بنده په تا م امتحان دی. خبره دا ده چې قرآن خو موږ ته دا وایي ونبلوکم بالشر والخیر فتنه، دا چې ښه حالت در باندې راولم دا مزمیخ دی، دا چې بد حالت در باندې راولم دا مزمیخ دی. وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. مخکینی خلق مونږ په ښو حالتونو مو ازمیل، په بدو مو ازمیل. سورة انعام کې الله تعالی فرمایي، مخکې مې دا خبره کړې وه چې الله تعالی په خلکو باندې مصیبت او تکلیف راولي لعلهم یضرعون، چې دا خلک لږ عاجزي اختیار کړي، دا ډېر مستی کوي. دا چې دا مشکلات نه وي نو د هر سړي نه به فرعون جوړې دی، فرعون ته جوړې ده بالکل. نو دا د دې دپاره الله تعالی ورته دا لږ لږ تکلیفونه ورکوي چې دا ډېر مست نه شي چې د خدایه دعوه ونه کړي. نو دی په دې کې اړو پروا ونه ساتي، زه مړه وایي داسې کېږي. نو بیا الله تعالی څه چلو کوي؟ نو بیا فتحنا علیهم ابواب، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. بیا په الله تعالی د نعمتونو باران راوړي، چې نعمتونو ډېر شي نو بس حتی اذا فرحوا بما اوتوا، نو دی مست شي، مست شي دنه خدای هېر شي. دته څوک دا ویم نه، زمونږ په دې معاشره کې دا مصیبت دی چې روغ ته څوک دا نه وایي، خوشحاله سړي ته څوک دا نه وایي چې تا باندې خوشحالي د الله تعالی له طرف نه ازمیښت دی. صحتمند ته څوک دا نه وایي چې ستا را صحت د الله تعالی له طرف نه ازمیښت دی. مالدار ته څوک دا نه وایي چې تا باندې دا مال د الله تعالی له طرف نه ازمیښت دی. چې ښه صورت ښه حالت کې خوشحالي ده، نعمتونه دي، هېڅوک دا نه وایي چې دا په ما باندې ازمیښت. وایي نه دا چې دی دنه واغېسته دا ازمیښت. او چې کله الله تعالی دا نعمتونه به بیا زیات کړي که نه، او دی بیا وایي چې بس دا ازمیښت خو لاړ راغی، ذهب السیئات عني، سورة هود کې وایي که نه، دی بیا وایي چې ذهب السیئات عني، لاړې هغه بدې ورځې، بدې ورځې لاړې. ما د یو علاقې خلک داسې لیدلي دي، داسې مې لیدلي دي چې هلته یو سرکاري پولیس والا په هغه زمانه کې یو بل ریاست و، ځان له علاقه والا، اوس په پاکستان کې شامله ده. نو هلته زه څه موده پاتې شوی یم. ما خلکو ما ته قصې کولې، وایي دلته د نواب پولیس والا راغی د فلانکي جومات ته، فلانکي کلي ته. نو وایي هغه چې خلکو ته وکتل، د خلکو ټولو کمیسونه نه وو، تش پرتوګونه یې اغوستي وو، کمیس یې نه وو. نو وایي هغه هم کمیس ویسته. نو وایي خلکو ورته وایي چې تا دا کمیس ولې ویسته؟ وایي هغه وایي چې زه څه خبر یم، ستاسو د کلي به داسې رواج وي، نو ما چې ټولو ته وکتل چې ستاسو کمیسونه نه وو، نو ما هم ویسته. نو ورته یې وایي چې بیخ دې وځه، زمونږ کمیس شته نه، ستا خو شته نو ته خو یې واغونده که نه. او د هغه ځای خلک چې درته نن سبا ووایم نو زما په خیال چې 80-90% خلک کروڑپتیان دي، کروڑپتیان، کم از کم کروڑپتیان دي. خو دته دا یاد دی چې یو وخت داسې و چې زما د پلار کمیس نه و. که دا دې ورته وویل نو جګړه در سره کوي. که دا دې ورته وویل چې زاړه خبره را یاده کړه، زړه خبره را یاده کړه. خو که دا زړه نه یم یادی، دا زړه خبره نه یم یادی، نو دا خو یاده کړه چې الله تعالی درته وایي چې دا هغه هم در باندې ازمیښ و، دا هم در باندې ازمیښ دی. وبلوناهم بالحق، د ازمیښ نه الله تعالی هېڅوک نه دي معاف کړي. ما به کله سوچ کوو چې ما به دا طالب علمانو ته علماو ته درس کوو، ما یو ځل سوچ کې دا راله
چې په انبیاو کې داسې انبیا تیر شوي دي چې هغوی سره خو قومونو ډېره جګړې کړي دي، په کاڼي ویشتي دي، تکلیفونه یې ورکړي دي، لیونی ورته ویلی دی، الزامونه یې پرې لګولي دي، د کلي نه ایستي دي. خو دا داود علیه السلام او دا یوسف علیه السلام چې کله حکمران شو، دا چې دا سلیمان علیه السلام چې حکمران و، دې باندې به ازمایښت. نو قرآن چې بیا مې وکتل مې دا قرآن ګورم دې دپاره. نو قرآن هلته د بلو نه د بلا په ځای باندې هلته د فتنې لفظ ویلی دی. فتنې ولقد فتنا سلیمان، مونږ د سلیمان علیه السلام باندې ډېر غټ ازمایش وکړو. وظن داود انما فتناه، داود علیه السلام پوه شو چې زه هم په غټ ازمیښت کې واچولی شو. نو ګوره یو بلا د بلا په عربۍ ژبه کې بلاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وبلوناهم بالحسنات والسيئات. نو بلا امتحان ته مشکل په امتحان کې خوي، تکلیف خوي، خولې خو سړي نه وبس. یو فتنه ده، فتنه معنا دا ده چې شدید ازمایش دی. د فتنې خپله معنا یو شی په اور کې اچول دي، د دې دپاره لکه اوسپنه په اور کې واچوې چې بیا وټکوم کالی ترې جوړ کړم، یا لرګی په اور کې واچوې چې هغه بیا راغونډ کړم. پخوا به د مشرانو ځان له کونټۍ مونټۍ جوړولی، یا د یو له به یې څه سازونه میزونه جوړول، نو هغه به یې هغه لرګی به په دې اور کې واچو، نو هغه به بیا راکوک کړه، داسې نرم به شي، نو راکوک به شو. بعضې چې بیا داسې ځای ته ورسېږي بیا نه نرمېږي، بیا ماتېږي خو کږېږي، او سوځي خو ماتېږي، راکږېږي نه. نو فتنې معنا دا ده هغه ازمایش چې ډېر سخت ازمایش دی. نو د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د ازمایشونو په باره کې خو قرآن ویلي وبلوناهم ولقد فتنا سلیمان وظن داود انما فتناه. هغې باندې خو ډېر سخت ازمایشونه وو. د ازمایش نه الله تعالی څوک نه معاف کوي، د امتحان نه الله تعالی څوک نه معاف کوي. دا ازمایش او دا امتحان دا دې دپاره دی چې ستا پته ولګي لیبلوکم فیما آتاکم. دې دپاره الله تعالی دله دا ازمایش چې تا له څه درکړي تا په دې کې وازمي. زمونږ دویمه غلطي دا وي چې یاره جي اوس خو په دې وخت کې زما حالت لږ ښه نه دي، یا طبیعت مې لږ برابر نه دی، او چې افلانکۍ مسله مې حل شي که نه، ته ګوره زه به په دې بیا د آخرت لپاره تیاري پکار ده. افلانکۍ کار وشي که نه، بیا د آخرت لپاره تیاري پکار ده. عام طور باندې په دې خلکو کې یو رجحان اوس خو کمیږي دغه رجحان چې یاره حج له په ځوانۍ کې مزه، په ځوانۍ کې حج له مزه، ځکه خامخا به در باندې بیا پابندي ولګي، نو بیا به نه بل ګناه به نه شي کولی بل سبب، ځکه چې دغه یو حج دی هغې ته په انتظار چې په دې به ګناه معاف کېږي، او هغه هم ته په ځوانۍ کې وکړې، نو تا خپله ځواني هسې خوا دې خوا کړه، چې بوډا شي بیا لاړ شه، چې بوډا شي بیا لاړ شه، ځکه چې په ځوانۍ کې به دې ښه زړه یخ کړی او بیا په آخر کې به غلطۍ به درته معاف شي. زموږ د خلکو دا مزاج غلط دی چې دا صورتحال لاړ شي، نو یاره جي زه به نیکي کله کوم، زه به خیرات کله کوم، زه به صدقه کله کوم، زه به د غریب ډوډۍ د انتظام کله کوم. یاره جي اوس خو چې دا زما سره رسېدي په دې کې خو څه نه کېږي، او چې دومره په تمه یم که خیري که نه، دا لکونو نه کروړونه شو، د کروړو نه بیا اربونه شو، او دا مو شو بیا به زه که خیري ښه کارونه کوم. نو قرآن خو دا وایي چې هو الذي جعلكم خلائف الارض. د الله تعالی د توحید دلیل دا دی چې نور خلق چې پخوا په دې زمانه کې وو هغه ختم کړه، اوس یې تعالی د دې ځمکې اختیار درکړو. پخوا به څوک په دې وخت، نن 100 کاله مخکې په دې کسان کې، او دلته څوک اوس دا د مونږ یو خدای خبر چې دا دور به ختم شي، بیا به بل دور راشي، نو په دې ناستو کې به یو هم نه شي. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، او ځینو له ځینې مرتبې اوچتې کړي دي، چا له عقل ډېر ورکړو، چا له مال ډېر ورکړو، چا له صحت ډېر ورکړو، چا له رونه عزیزان ډېر ورکړو، چا له بچي ډېر ورکړو، چا له ډله ټپله ډېره غټه ورکړه، چا له ځمکې او جایدادونه او کورونه ډېر ورکړو، چا له اختیارات ډېر ورکړو. د څه دپاره ورکړو؟ لیبلوکم فیما آتاکم. دې دپاره یې درکړو چې دا تا له څه درکړي دي په دې کې تا وازمي، بس په دې کې دې ازمي الله تعالی. داسې مه وایه چې هغه ته چې څه غواړې په هغې کې به ازمایشي. ته دلته ولاړ یې او ته وایې زه به دې ځای له ځمه چې دا څیزونه دلته م وشي او دا م وشي او دا م وشي او دا م وشي، نو بس بیا به زه ښه سړی شم. نو ستا دا مطلب دی چې اوس خو زما ازمیښ نه دی، ازمیښ به مې هلې شروع کېږي چې زه دې ځای ته ورسم. دا دروغ وی، ته دا غلطه وی، دا درته شیطان دا وی. الشیطان سول لهم و املا لهم. شیطان ورته وایي چې دا اوس چې څه دی که نه، دا ته ټیک کې او املا لهم، وایي زه چې وروسته بیا که خیري بیا به ښه شي، بیا به توبې مو باسې، بیا به نیکي م کې، بیا به یاره جي نفلونه به کله کومه، تهجد به کله کومه، یاره جي داسې که نه
داسې په طریقه سره دا اوس خو به داسې ټپکه پکه وکړم ټکه پکه کارونه مې ډېر دي که نه هلته کاروبار دی که اوس به دا مونږ داسې په ټکه پکه وکړم او چې خیر دا د کارونه مې ښه شي که نه او داسې نوکران مې وشي او داسې دومره او دا کارونه زیات شي بیا به لږ وزګار شم بیا به لږ اوږدې شیدې لګوم نو دا ته چا ویلي ته به ورته وزګارېږي دا ته چا ویلي دا خبره ته به دماغو کې اچولې چا ده چې ازمیخ وس نه دی ازمیخ پیپر دی په لاس کې دی او په امتحان په کمره کې ناشي او وایي که خیر بیا به که خیر پیپر به بیا وروسته جوابونه به بیا وروسته لیکم ته خو وخت ضایع کې لیبلوکم فیما آتاکم نو دا اوس چې درته کوم ازمیخ دا اوس چې کوم وخت دی که نه د ازمیخ وخت دی دا دی ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم دا دوه خبرې په دې ننني درس کې چې تاسو زده کړئ که نه دا ډېره احتیاط دی چې ازمایش چې دی دا یو بل ته ووایه دا خپلو بچو ته ووایه دا خپل رونو عزیزان چا سره ملاوېږي هغه ته دا ووایه چې یاره دا خو زه په غلط فهمۍ کوم زه خو داسې پورې خیال مې دا و چې دا بیماري ازمیخ دی خیال مې دا و چې دا بد صورتحال ازمیخ دی دا خو دا ښه صورتحال دی د بد صورتحال نه غټ ازمیخ دی امام احمد ابن حنبل په کوړو به خلکو وهو حکمرانانو په یو مسله کې چې هغه صورتحال پې تېر شو نو بیا ولا د سرو او د سپینو تیلې ډکې ډکې رالېږلې ویره جی دا تحفې قبولې کوي نو یو ځل د سرو ډکو تیلې ولا د دینارونو تیلې ولا راله که نه نو د په سترګو کې اوښکې رالې نو شاګردان ورته وایي چې امام محترم شیخ محترم چې هغه په کوړو به خلکو والې چې هغه کوړې ته اته نه شو ټینګېدی او ته به ورته ټینګ وې په هغه وخت کې خو ستا په سترګو کې مونږ اوښکې نه دي لیدلي او اوس دا د سرو زرو تیلې راله دې ته اوس جاړئ هغه وایي دا امتحان د هغې نه سخت دی که نه دا د راحت امتحان د هغې سخت د امتحان نه ډېر زیات سخت دی ځکه چې په سخته کې چې کوم امتحان وي که نه سړي ته خیال وي چې امتحان کې یم په دې راحت او په خوشحالۍ کې چې کوم امتحان وي سړي نه شیطان بیا هیر کړي چې دا ته په ازمایش کې دا دوه خبرې ذهن کې کېنوه او دویم دا چې په کوم وخت کې ته په دې وخت کې یې نو دا دې وخت دی داسې مه وایه چې سبا به شي پته نه لګي سبا به یا شي یا به نه شي داسې مه وایه چې کال پس به شي پته نه لګي کال پس به یا شي یا به نه شي او پته نه لګي چې دغه صورتحال چې دا تا په خپلو دماغو کې ځان لکه ما را روانې زمانې پلاننګ جوړ کړی دی هغې ته به یا ته ورسوي یا به نه رسوي نبي علیه صلات وسلام به داسې په ساده تاده طریقه خلک پویول نو یو ځل یې داسې کرښه راښکله او د هغې کرښې د دې من نه یو بله کرښه داسې راتاو هغه کرښه د هغې نه وتې وه داسې او په دې منځ کرښه کې بیا وړې وړې کږې وږې کرښې ورته داسې راوستې دي خلکو ته وایي دا څه دي پوه شوې نه پوهېږي نبي علیه السلام مې د پویولو دپاره مې ته دا راښکلې ګوره دا اوږده کرښه چې دا هغه ځای پورې راغله که نه دا د انسان ارزوګانې دي ارزوګانې امیدونه ارمانونه منصوبې او دا چې کټ کړې ده کراس داسې مې راښکه که نه دا د اجل دی ارزوګانې هغه ځای ته رسېدلي دي او اجل یې دې ځای پورې دی دی د دې نه نه دی خبر چې غلطه به زه رسم که به نه رسم وایي نه 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 غلطه چې ورسم داسې به کېږي او اجل ورته وایي ته خو د دې نه خوا قدم نشي اخیستی نو دا د اجل دی دا دی روان دی او دا یو طرف نه او د بل طرف نه دا د مرګ هغه اسباب دي دا هغه حوادث دي که د یو نه یاره جي د اکسیډنټ و یاره بس د مرګه یاره جي بس بچ شو یاره جي دوره پرې راغلې وه څنګه دی یاره د مرګه بچ دی ما له خندا راشي د مرګه بچ دی ها د مرګ نه بچ دی نه به مري که نه د مرګ نه بچ دی د مرګ نه څنګه به دی مرګ راغلی نه او دی ته څنګه بچ دی چې مرګ راغلی څوک به دې بچ شي نه دی مرګ خو نه و راغلی که نه د مرګ خو وخت مقرر دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وی الاجل حصن حصین وی دا نیټر چې الله تعالی مقرر کړی ده که نه دا مضبوطه قلا ده بس په دې قلا کې به ته دننه یې دا قلا څوک په توپ وولي که نه تا ته څوک څه نه شي ویلی خو چې خدای پاک هغه قلا ورانوي که نه نو ته به هم پکې لاړې او قلا به هم تلي نو اجل الله تعالی دا چې وی بچ دی نو مطلب یې دا دی چې وخت نه و راغلی ځکه بچ دی چې وخت راشي بیا څوک نه شي بچ کېدی نو د دې یو نه بچ شي نو بل که د دې بل نه بچ شي نو بل که د دې بل نه بچ شي بل آخر کار یو ځل هغه ځای ته ورسي او د ده تمناګانې دی بیا وایي رب ارجعون یاره جي زما خو دا قرآن وایي د صورت یاسین کې وایي فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون بیا د وصیت کول غواړي ما ته ډېر خلک داسې معلوم دي چې کله په دې پوه شو چې اوه دا خو صورتحال دا دی نو یو ډېر یو محترم و الله دې وبخي قلم یې راوغوښتو کاغذ یې راوغوښتو چې لیکل غوښتل خو هغه لیکل ونه شو لاړ لیکل ونه شي غوښت هغه په نسبت باندې دا ډېر ضروري خبره وه ولا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون که ته په لاره کې را پرېوځې یاره جي کور ته مې لږ پرېږدی کور کې خپل وړو ته ډېره ضروري خبره کوم نو الله تعالی وایي نه نه بس ختم دی هغه ځای
تا خو د ازمایش تا څه خیال و چې ازمایش به بل وخت کې راځي تا څه خیال و زه به بل وخت کې ټیک کېږم نه نن ځان ټیک کړه نن تا سره وخت دی نن ځان ټیک کړه او دا نن چې د سره څه دي په دې کې وګوره چې په دې کې زه دا کوم مې فکر دی په دې کې ازمایلی کېږم دا د ژبې چې را سره طاقت دی په دې کې ازمایلی کېږم دا چې مې بچي دي په دې کې ازمایلی کېږم دا چې مې کوم مال دی دې کې ازمایلی کېږم دا چې کومه مې رویه ده په دې کې ازمایلی کېږم دا چې کومې خوښه ناخوښه ده په دې کې ازمایلی کېږم دا ذهن کې کېنوه چې ستا ازمیښ اوس روان دی که ته په ښه حالت کې او که ته په بد حالت کې الله رب العالمین دې مال او تاسو د پوهې او بیا په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.